کتونکو سلامونه، زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. نن زه تاسو ته دا سپیچ دا ټاپک تاسو ډېر په خفه سوچونه کوم. زه خلکو ته ډېر زیات ویل غواړم دا کار مه کوئ. او زما ټاپک دی دا خلک چې دا هغه سوځوي، دا ځایونه سوځوي، دا ځنګلاتو کې چې اور لګي. نو ما په دلبر نیوز باندې یو رپورټ واورېدو کې محمد وسیم جانوي چې یو ډیټیل سره یو خبره کوله چې په سوات کې په 15 ځنګلو باندې اور لګېدلی و. صرف په سوات کې نه، زما چې څومره پته په ابټاباد کې، بلوچستان کې او اټک کې مو اور لګېدلی و. او په بلوچستان کې غونډ د هغه سوځولي وو، د چنغوزو باغونه هغې نقصان پکې لا تېرې شوی. زه سوات خبر ته راشم، ما په رپورټ کې څه اورېدلي نو هغه رپورټ بس تاسو ته اوس بیان کړم. رپورټ کې دا ویلي وایي چې دا خلک دا 15 هغه نو 15 هغه سوځېدلي وو ځنګلې په سوات کې. نو خلک ډېر زیات سوځي. نو د ریسکیو ټیم والا او د ډیویژنونو والا هغې هم ډېر کوشش کړی چې اور بند کړي. خو زه خیر ځنګل د څومره خلکو پکې څومره محنت دي او باوجه به چې خلک دا کوي، دا اور لږي د څه د وجې، دا اټک کې، ابټاباد، د سوات، د بلوچستان دا اور لږي د څه د وجې، چا د وجې لګي. لومبۍ یو 2-3 دي، د 3 وجې شته. از تاسو ته وایم لومبۍ وجه خلک چې پخلی وکړي ځنګلاتو کې، خپل شوق دپاره لاړ شي او اور کولو پرېږدي. هغه اور سکروټو نه مو لګیا، سکروټې پرېږدي. سکروټې تاسو لومبۍ احتیاط کوئ، اوبه هر څه پرې غورځوئ. لومبۍ خو کوئ ما په دا ځایونو کې کوئ ما پخلی باوجه خپل ځایونه جوړ کړي. بل خلک دا سګرټ وڅکي او ځنګلاتو ځای کې داسې وغورځوي، دا کارونه چې کوي. بل خلک دا د ښه ذخیرې لپاره چې بل ځای روښي کولو میدان شي، هغه ځای وسوځي. تاسو خو هلک ځای وسوځوئ، خو نور ځای چې کوم پاتې شي هلکې اور هغه لاړ شي نور ځایونو ته باقي دې صرف د اونو نه نور ځایونو پکې په ځنګلو کې چې کوم ځناوران دي هغوی ته هم نقصان دي. او خپل نظام چې د ځناورانو چې کوم په اونو کې یو کمترې ممترې کم چې هغوی چنچړې منچړې غونډ چې خپلې کورونه پکې ساتي، خپلې انډې، هغوی ته هم نقصان رسېږي. کودایي ازار ووالی نو بیا هم سبا کو الله پاک خو به هم سبا ته الله پاک هم معاف نه کړي. الله پاک څومره توبه وباسي سبا ته معاف نه شي. خو خبره واورئ تاسو دا اور بلوي دا به ډېر غلط کار دی. تاسو دا ځناورانو ته چې نقصان راشي، دا نظام چې غونډ خرابېږي، نو ځناور چې کوم یا خو به پکې مړ شي یا خو به پکې لاړ شي چې وابلوځي. کو دې هغه ته لاړې کو آبادي ځای ته لاړې کو دغه چېرته مرض نو کو دې لاړې نو انسانانو ته به هم ته نقصان اچي، انسانانو به ته هم هغه مرض ولګي. دا یو بیماری پاکستان کې یو دا ډېره غټه مسله ده، ډېره غټه بیماري راغلې چې ځناوران انسانانو ته را بیماریان لګي. تاسو خو صرف ځناوران نه ده، انسانان هم خرابوئ. تاسو زموږ ځناوران انسانان هر شیز خرابوئ. تاسو یو ګلوبل وارمنګ تاسو دا اونې کټ کوئ نو عمره به ګلوبل وارمنګ کېږي او زموږ په ټمپریچر به زیاتېږي. څومره ټمپریچر زیاتېږي نو دې نقصانات درته وایم چې کم په ډیزرټس کې، کم په هغه صرف چې ریګستانونو کې چې دا ځناوران دي چې کوم ګرمۍ کې اوسېږي، نو چې څومره ګرمي ډېره شي نو هغوی به په هغې ګرمۍ کې نه شي اوسېدی، نو بیا به روزي هلته نه آشان داسې به پیلاو شي، هغه ځناوران به بیا انسانانو ته خطري. تاسو دا اونې کټ کوئ دې سره ګلوبل وارمنګ ډېر زیات کار کېږي. نو هر طرف نه هم انسان ته نقصان رسي. تاسو د خپل ځان سوچ کړئ، تاسو به هم تاسو هم انسانان یې، تاسو هم په دې دنیا کې اوسېږئ، تاسو هم په دې ارت کې اوسېږئ، په دې د دې غم وکړئ. زموږ ارت یو ځای یو، موږ به ودرو یو داسې د هغه د عمران خان هغه پالیسي خو نه ده چې سونامي هغه پالیسي یې کړې وه چې یو عرب اونې به کري په اونې کې. ما خو نه لیدې خو کرلې به وي، نو هغه خلک سوځوي خو نه چې هغه ریکارډ ختم کړي، سوځوي خو نه څه. نو زما خپله اونو سره ډېره زیاته مینه ده، زما کور والا هم ډېر زیاته اونو سره مینه ده. زما کور کې ډېر زیات اونې دي، حد نه زیاتې. زما په قسم رشاد ته ووایم که نه نو 200 نه زیاتې اونې به وي، ما خپله شمارل دي په کور کې مې، ځکه ما اونو سره ډېره زیاته مینه ده. اون ډېر زیات ضروري دی زموږ په زندګۍ کې، زموږ د ژوند دپاره، د ځناورانو د ژوند دپاره، هر د جمدي شیز ژوند دپاره دا اونې ډېر زیات ضروري دی. کتونکو کو ژوند دو تاسو سره په بلې انټرویو کې ملاوېږم. او ټول نه پیل خو به زه چې څوک بیماري او چې څوک بیماري او څوک صحت صحیح ني نو الله پاک ته یې له شفا ورکړي، ژر صحت صاف شي. جزاک الله، والسلام.